کتاب العقائد مقصد ته فائدہ رسي هغه کې وخت خبره ده کوي چې اصل کې علم کلام دوه قسمه ده یو علم کلام متقدمین ده یو علم کلام متأخرین ده علم کلام متقدمین دا خصوصیات دي چې دوه مذهب د اهل سنت والجماعت په دلیل عقلی نقلی ثابت کړی یو دوم دا چې د اسلامي فرقو رد کړی ده هغه اسلامي فرقې چې ځان ته مسلمان وایي او اهل قبله اهل قبله دوه معنی دي یو اهل قبله دا معنی ده چې قبله ته مخ قدر کوي نو قبله ته خو کافر مخ کوي دا نه دي مسلمان یو اهل قبله دا معنی ده چې د دین قطعیاتو نه انکار نه کوي به دې ته اهل قبله وایي په دې اهل قبله کې صرف مسلمان داخل دي معتزله پکې داخل دي دې ته اهل سنت کافر نه دی ویل ترې چې دوه خپل دا وایا کېده ده چې بنده خالق ته افعال اختیار وي او بیا اهل سنت ته کافر نه وایي اگر که ظاهر ده چې کافر ځکه چې هر بنده ته خالق وایي د فعل اختیاري به چې بنده ته خالق ته فعل اختیاري وایي به حدود خدایانو منه هر بنده ته خالق ویلا او بیا اهل سنت فتوا د کفر نه ورکړي ولې نه ورکړي ځکه اصل کې دوه مؤولین دي دوه وایي چې دا بنده خالق ته دې دا منله چې دا بنده کې کوم قدرت دا الله ورکړي نو بنده چې یو کار کوي نو ګویا کې الله یې خالق دی کار اب بنده نسبت داسې د کلم للکاتب لکه کلم کاتب پر کاتب کلم هو لیکل هو کاتب په کلم کلم په واسطه نو کلم نه چې یو شای صادری د فعل واقع کاتب نه صادری نو دا معنی چې بنده خالق ده په یو قدرت سره خالق ده چې کوم قدرت الله ورده نو بیا بل اخر دو دی باندې قائل ګرځي کنه چې اصل خالق الله پاک ته دی وجه علما د کفر فتوی نه ورکړي نور بده عقیدې دي هغه دا چې دوی ځان ته اصحاب عدل وایي اصحاب عدل ځان ته ولې وایي ځکه دوی وایي چې عدل په الله باندې واجب ده یعنی ثواب ورکول مطیع ته عقاب ورکول عاصی ته دا په الله سبحانه واجب دي نو ځان ته عادل اصحاب عدل وایي چې موږ عادلانو ځکه دې خبرې قایل چې ثواب ورکول په الله واجب ده مطیع پر اسلام مطیع اطاعت کوي خدای پرځا نه ځای کوي ته به ثواب خامخا تا چې ځان کوي هغه عقاب ورکوي دا معنی دی عدل یو بل قاعده د ورشت راځي بل قاعده دا ده چې دوی ځان ته اصحاب توحید وایي توحید ځان ته ولې وایي ځکه نفي صفات القدیمه ته نه تا واجب ترانه صفات قدیمه نه فکرې دي دوی وایي چې دا خو شرک ته به چې خدای پاک باندې دا یو قدیم صفات باندې هغه قدیم دي یا خو تعدد قدما راځي یا خدا شرک ته لہذا دو صفات قدیمه او نفي نه دو صفات قدیمه او نفي وکړه کلمه حق اريد بالباطل دا خو حق کلمه ده چې شرک نه الله پاک ته او باطل مدعی په ثابت هغه دا چې دومره ورزړول چې صفات قدیمه الله نه نفي وی ویل چې بس یو ذات ته واجب طلاق قدیم ده صفات قدیمه چې معنی به خدای ډیر قدیم ومنل په دې باندې نه پیږي چې صفات قدیمه خو الله نه خو غیر نه دي کړ دا خو چې الله نه غیري وجود کې په پس تاسو کې قدمه ده یو ذات ته واجب طلاق نور صفات قدیم چې په وجود کې غیري لیکن صفات الله سبحانه نه دي غیر الله سبحانه نه په وجود کې نو تاسو کې قدمه ونه دا خصوصیت ته دارنګه خوارج دي دته اهل سنت کافر نه دی ویلي حالانکه خوارج وایي چې مرتکب دی ګناه او کبیره او کافر ده لکه یو سره مثلا نعوذ بالله زنا وکي دوی دا کافر ده او وجدا وایي چې ایمان مرکب د اجزاء او ثلاثه او اصليونه ایمان په اصلي صورت کې درې اجزا دي یو اعتقاد د تصدیق په جميع ماجا باندې دوم عمل د دریم اقرار ده د دریونه د ایمان په اصلي صلب کې مرکب ده ان دا اجزاء صلبیه دي ارکان دي خو چې د ګناه کبیره وکړه انتفع العمل عمل پکې منتفی سه انتفاع د جزء مسلم انتفاع د کل را ده دیر وجنه دا ایمان نه وته اکافر ده ځکه کفر څه وایي کفر عبارت ته عدم دی ایمان نه چې ایمان نه بځه ته کفر وایي نه ایمان هو ځکه منتفی ده چې عمل منتفی کړه عمل منتفی سه انتفاع د جزء را ده چې
چې دا په اصل شرب د ایمان کې داخل جز انتفاع سره کل منتفی ته نو ایمان ختم او کفر اعظم د ایمان ته وایي نو ایمان ختم نو کافر سره دې انداز خبرې کوي خو بیا هم اهل سنت دې ته کافر نه وایي دغه خلکو ته اهل سنت او جماعت کافر نه وایي چې دا خارجي ده دا کافر ده کافر نه ورته دا ټیک ته گمراه دي ځکه دوی مؤولین دي ولې دوی په حدیثو کې استفاد پېښې کړ چې حدیث کې دا راځي چې یو سړی زنا وکړي نو د سره ایمان نه دا حدیثونه مشکات کار کې بیا نور حدیثونه دي چې حضور فرمایي چې لا اله الا الله دخل الجنه وان زنا وان سرق وان زنا وان سرق وان زنا وان سرق الارغ میان په ابي ذر پزه د خړای پزه خړوالای کنایه ده شرمېدل نه شرمېدل کنایه دي خلاف داوینه یعنی په دې خلاف مفروض وی مسله دا ده چې لا اله الا الله ولا جنت دي اگر کده میزات خلاف تا یعنی اگر کده باندې خلاف مفروض ده چې کده خدا فرض کړی ده چې ګناه وسره سره وو هغه ده کنه نه به جنت ته باندې دي دا نو دا خوارج نو دا خصوصیت دي علم کلام متقدمینو دي چې متقدمینو علم کلام کې د اهل سنت او جماعت کې دا په دلایل عقلي او نقلي او ثابت دي بل دا چې د فرق اسلامي او رد ده فرق اسلامي معتزله دي خوارج دي او دا غدي معتزله خوارج شیعه تو رد کړه په دلایل عقلي او نقلي او سره او په خپل خصوصیت علم کلام متقدمینو دا ده چې په دې کې خلط فلسفي نشته فلسفه نشته په علم کلام دی دوی د متقدمینو په علم کلام کې فلسفي ذکر نشته وجه دا ده چې دوی تقابل فلسفه سره نه یو ای دوی تقابل اسلامیونو سره و چې ځان ته مسلمانانو چې معتزله خواري دوا دریم دا چې دا داسې وختو دي متقدمینو علم کلام چې دا اسلامیون چې معتزله خواري وو تو دلایل فلسفي او نکار نه واخسته دو فلسفي باندې خپل گمراهی لانه ثابته کړي دا ټول گمراهان چې دا فلسفي نه دلیل قائم ته میرزایان دي چې د کتابونو رساله ور فلسفي خبرې کوي چې کوم گمراه فرقه ده شیعه دي شیعه نن سبا او کافر دي ځکه چې اوس هغه شیعه نه دي چې صرف تبدیلیه یا کیدای وروي نه حضرت علی ته الہ وایي نعوذ بالله علم غیب ورته ثابت دی هر امام هر بادشاہ ته دو امام وایي حقدار غني د شریعت چې اته ورته بساله دو منی دا شرک تکل چې ته بادشاہ شریعت منی ا بادشاہ ته شارع وایي چې دا چې وایي دا ټیک دا دین ده دا خو د فلسفه او د یو خلکو نظر ده چې کمونیست دا څه وایي چې کوم موږ بادشاہ خدمتګاری بس آی موږ الہ ده کنه دا الہ ده کنه چې موږ کارونه سره برابرې هغه ته عبادت کوي لاله شان ته سجده لګي نو شیعه خپل بادشاہ وخت ته امام وایي او دې ته وایي چې دا موږ شارع ده دا چې کومه کیسه کوم دا شریعت ده دا ټیک دی وجنا شیعه ورد پکې معتزله ورد پکې خو فلسفي خلق نشته په علم کلام متقدمینو کې ځکه چې دغه اسلامیونو د معتزله او شیعه یو وخت لا فلسفي نه کار نه واخست او یو علم کلام متأخرینو ده علم کلام متأخرینو څه ده علم کلام متأخرینو ده چې دوی د اهل سنت والجماعت عقیده په دلیل عقلی او نقلی او ثابتې وا اسلامیینو رد کوي چې معتزله او شیعه خوارج دي جبریان دي دغه رد کوي په دلیل سره دوا دریم دا ده چې خلط فلسفي ده پکې اده فلسفیات او ردم کوي وجه څه ده وجه دا ده چې دا داسې ټیم راغلی په متأخرین علماو لکه شرکایت علامه تفتزانی سید سند دا خلک چرال دغه دور امام رازی دا داسې دور وو چې څومره مقابلین وکنه معتزله شیعه یو په کار فلسفي نه اخسته اسلامي خبرې به په فلسفي ثابتول چې اسلامي خبره په فلسفي ثابته ضرور به بیا فلسفه ذکیا بیا ردم ذکیا دیو دی امام رازی کتاب لیکل شرع اشارات امام رازی په اشارات صخره دونه وکړه چې دا د ابو سینا کتاب د فلسفه او کتاب
نو علماء د اسلام له قضا خدمات کړي فلسفه رد کړي ده ځکه فلسفه نه دغه اسلاميینو چې معتزله خواري دغه کار اخته ده دغه خپل مدعاګانې په ثابت کړي لکه نن سبا دا ویل ډېر ضروري دي لکه نن سبا څومره باطني فرقې دي دا ساينسياتو نه کار اخلي هین دا مرزایان روزي غلط فکریان روزي چې د کمونیستو عقیده ترویج کوي دا ټول په دې اصول فلسفي او مبني خبرې دي دې خبرو ویل لکه فرض دي زده کې بیا راځي چې یو شاید ځنی به ورته څنګه اورت خو فرض دی علم لکه چې علم دی به بیا راځي کوي او خلک خبره به ځو کوي چې سړي داوی تحریر به کوي چې بیا هغه رد کوي هذا كلام القدماء وهذا دا ما ذكرنا سابقا كم داو كان علم الشرائع والاحكام علم التوحيد والصفات دا علم التوحيد والصفات علم الشرائع والاحكام دې تفصیل علماء او مسلمانانو په دې کې اختلافات او نزاعګانې وي تاسو سره نزاعګانې وي دا مسلمانانو سره بعض المتغلبه چې غډېر اهل حق قتل کړي او قرآن پاک ته مخلوق ویلا دغه اسلامیون چې د اهل التوحید او سنت سره تقابل او اهل سنت سره هیڅ رد پکې ا د خپل عقیده اثبات لکه ویلو کنه د علم کلام مضبوطه دلایل دي ځکه علم کلام ورته وایي دمر دلایل سره خبره کوي چې په ذهن کې زخم پیدا کی یا دیو چې علم کلام ورته د علم کلام نه یعنی مقابل کې هنور کلامونه ډیر دي نحو کلام ده صرف کلام ده دا به مضبوط کلام ده فکانو هو الکلام که کلام ده خدا ده ځکه چې مدعای سره د دلایل کتیونه ده دا معنا دا علم کلام چې نزاګانې اسلامیونو سره او خپل مسلې په زبردست دلایل سره ذکر کړی دي ا دې دغه مخالفینو رد کړای ده او خلط فلسفي پکې نشته دا علم کلام د متقدمینو ده هذا هو كلام القدماء دا علم کلام متقدمینو ده ومعظم خلافياتي مع الفرق الاسلاميه دی وایي چې دا څه کوي چې تنام نه پکې تاسو یو خبره راځي چې فلسفي خبره او غټ اختلافات فرق اسلاميه وسره دي معتزله دي چې د مسلمان وایي خوارج دي شیعه دي دا اسلامي فرقې دي یعنی دا اهل قبله دي اهل قبله څه معنا دین ضرورت نه انکار نه کوي کله دین ضرورت نه انکار وکړي دا اهل قبله نه دي ایو اهل قبله دا معنی چې خالق قبله ته مخ کوي خالق قبله ته هم ځان مخ کوي دا کني مسلمان دي نه دا کافر دي اسلام قبله د اهل قبله دا معنی چې دین قطعیات او ضرورت نه منکر نه څوک منکر اهل قبله نه معظم خلافیاتی غش خلافیات خلافیات وای اختلافات نه وای ځکه دا مخالفین او دلایل کلا دلایل دي اختلاف دي ته وای چې مستند قسمی چې قسم دې مستندي ته مستندي به دا اختلاف ده چې ته مستند په دلیل کوي سره قسم دې اسه واهیات وای دې ته خلاف معظم خلافیاتی عظیم خلافیات دي چا دې کلام دې قدماو مال فرق الاسلاميه اسلامي فرقو سره ده خصوصا المعتزله اخص خصوصا المعتزله ځکه کوم په خاص ډول سره معتزله یعنی معتزله سره به خصوصا ډېر اختلاف لانهم اول فرقه اسسوا قواعد الخلاف لموارد بظاهر السنه والدليل وايي ترکه معتزله سره ډېر ولې اختلاف ده وی دلیل دا چې دوه سخته فرقه و په دغه صفات موصوفه و چې دوه د سنت ظاهر السنه چې کوم عقیده وي صحابه او جماعت ظاهر السنه چې کوم شی باندې چلے دلا او سنت رسول صلی الله علیه و سلم هغه خلاف قواعد وضع کړ په باب د عقیدو کې یعنی دو بدعت ته اعتقاد وکړ عقیدو کې غلطه عقیده رایج کړي لانه اول فرقتين دغه دو اول اشد ډله ده اسسوا قواعد الخلاف چې دو بنیاد څه قواعد الخلاف دي اصول د خلاف
لما د یو عقیدو خلاف کې شي ورده بي په دې عقیدو باندې واردو ظاهر السنه سنت الرسول ظاهر وجرى عليه جماعت الصحابه او په دې سره دلته جماعت صحابه او رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فی باب العقائد دا دې بي سره متعلق ده یو عقیدو خلاف وذکر قواعد دغه یو عقیدو چې په دې عقیدو باندې چلیدل او ظاهر السنه ادا کومه مسلو باندې چې چلیدل او ظاهر السنه دا په باب دی عقیدو کې وو ځکه دا شان دی علماء د اسلام لکه تفتزانی په تلوی چې هم داسې وایي چې دا صحیح خلق هغه دي چې واعتصما بظاهر السنه دا مقصد ده بما تواتر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ظاهر السنه متواترات من غیر تاویل فهو باندې دو عاملین هغه خلق ته مخ بیانې هدایت کوي للناس دا علامه تلوی توضیح دا خطبه ویل ده بیا د هغه علماء هغه ایمان والو انتخاب کړل چې دا خاص خلق دي ادا مستحق دي صلوات سلام دی آل ځکه دوی داسې کار کړل چې دو بما تواتر من النصوص ظاهره البيان چې کوم متواترات یا نصوص ظاهره فهو دلیل قائم ای هغه نه مدعا ثابت دی دا ځنه چې تعویلات په څه دي سرتي او ظاهر السنه پرېږدي دانه بل واقسم فيها بشريف ساعتي واقسم فيها بما تواتر من نصوص ظاهره البيان واغتنم بشريف ساعتي كرامه الاستحقاق والاستحسان من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان متبعين بالاحسان هغه خلق دي چې ظاهر الدين باندې عمل کوي په ظاهر الشریعت په ظاهر السنه او ظاهر الجماعت صحابه کرام جماعت په کوم شي چلے دلای ظاهر السنه چې په کوم شي وارد دي هغه باندې دوه سالکینی دا خلق دي دا متبعين بالاحسان خلق دي دا څه اساس قواعد الخلاف اوس اعتراض ده چې لکه اولیت ثابتوانه دي چې اول معتزله دي اول خوارج دي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړ اته اول فرقه المعتزله دي اولیت نه ثابته ولا اکه بالفرض اولیت ثابت کی نو بیا دلیل خصوص نه ده ټیک ته اوله فرقه ده نو اوله فرقه خو دلیل خصوص نه ده چې ته خاص کار کوم معتزله ورته کې په علم کلام متقدمین ته خاص کار کوم معتزله ورته هلکه معتزله باندې څه سره ده دا ولدي نو ولیت په دلیل خاص رات نه ده شو پر چې انسان په خصومت په دښمنی کې مضبوط نه وي تر هغه دلیل دې کله کرد نه دي کېدای چې دوه ولا ډاله ده ځکه دوه باندې کله کرد ده په علم کلام متقدمینو چې یو ځای چې اولیت په معنی د شدیت سره دوه شاده فرقه ده چې دوی دي متقدمینو او د عقیدو د اهل سنت والجماعت خلاف وکړ بیا خلاف په باب د عقایدو کې وکړ یعنی عقیدو کې بدعات رایج کړل وی دا عقیده قائم کړه چې عدل په الله واجب ده چې الله به مطیع ته ثواب وجوبن ورکړي عاصی ته به عقاب وجوبن ورکړي بل دا عقیده قائم کړه بدعت قائم کړه چې الله نه صفات ازلی نه فکر ویل چې بیا خو شرک راځي بل دا عقیده قائم کړه چې اصلاح په الله باندې واجب ده اصلاح څه اصلاح شخصي یعنی الله علم کې کوم فائدہ منه خبره ای شخص باره کې دا الله وجوبن ور کوي دا غلطه عقیده دو رایج کړي او دا بدعات رایج کړي اگر کافر مور نور توایو دا نو اول فرقه دا شر فرقه اساس قواعد الخلاف دو بنیاد کې شي اصول د خلاف لما یو مسله پر ورده بي چې په دې مسلو ورود کړو ظاهر سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وجرى عليه اجاری سره په دې باندې جماعت صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فی بعض مسائل ادا مسائل چې په دې باندې ظاهر سنت چلی دلته دا په باب د عقیدو کې
وذلك لأن رئيسهم واصل ابن عطاء اوس دې تایید پېښې چې لکه توای دا شاده فرقه ده یو بیا وایي اساسو قواعد الخلاف دو وضعت اصول د خلاف د چا خلاف یو کې د ظاهر سنت جماعت صحابه په باب د عقایدو کې دو بدعات رایج کړ اصول وضع کړ یو اصول باندې عقیده غلطه ثابت کړي دا کوم اصول دي ادا سخت فرقه ولې ده اته څنګه بدعات رایج کړ په عقایدو کې څنګه بدعات جوړ کړ وی وذالک دا خلاف ذکر دا وذالک دا تاسیس دو ذکر کړی دا یا وذالک چې دو اشد فرقه ذکر دا لأن رئیسهم واصل ابن عطاء دو رئیس جو واصل ابن عطاء دا د حسن بصری شاګرد حسن بصری امام المحدثین او ډیر لوی تابعی جلیل القدر ډیر صحابهونه حدیثونه ویلي دي ابو هريره شاګرد ډیر صحابه یې لیدلي او زبردست د مجلس مشابه مجلس د انبیاء علیهم السلام سره بار ډیر اتم شخصیت حافظ او محدث دا واصل ابن عطاء شاګرد دا ناس دی جمعه سنه سره ناشتي درس تا دغه نه بعد یو شاګرد یو سړی راغی کلینا حسن بصری نه سوال کوي چې یا امام المحدثین موږ په داسې خلک پیدا کړی دي چې ګناهو کې بیا ورته چې پروا نه ته ګناهي خبره نه داسې خلک پیدا کړی دي چې ګناه مضر نه ګڼي ایمان سره داسې خلک پیدا کړي بیا داسې خلک پیدا کړي چې ګناه وکړي بیا ورته چې ته کافر شې نو حضرت تاسو څه کار دا اوس تاسو سره مې کیسه ده نو حسن بصری غلط ځکه د علم شاندار چې صحیح جواب بنه کې ځکه دومره علم چا سره ده چې دا صحیح جواب کوي هغه تعامل وکړي سوچ وکړي اڅوک چې صحیح جواب ورکړي دا تکبري چېرې کزلټ غلط کنه دا ودا وما پر پیغور ده سره دې خبره نه چې قطعیات نه انکار ده چې څنګه ته جواب کوي تعامل پکار دا شان دی وریا تقوا ده امام مالک څنګه مسلو سوال وکړ ان چې مسلاتین پر دې سوال وکړ امام مالک څنګه فاجاب فی 40 وقال فی 32 لا ادري څلور جواب ورکړ نور ورکوي چې نه پیاده کو دا موږ ګورو دا سوچ وکړو امام څنګه دهر سوال وکړ امام څه لا ادري هر امام نه لا ادري روایت ده او مستاس الله ادري نسو ویل دومره تکبر او شیطان پر رګونو کې بالکل میکس چلے دلای لا ادري ویل نه دا هم پر پیغور ده دا نه پیږي نو تا پر پیغور سره دې دا مانه چې ته پارشي باندې صحیح پوي دیو جم او دا خو غلطه ده بدعتن دیو جم محدثینو شانداو چې دا بچب دا چپ حسن بصری سوچ کوي نو حسن هغه شاګرد بیا ادب واصل ابن عطا جان دا نام واصل ابن عطا جان ته نام نو واصل ابن عطا جان چې ته جواب شروع کړ ما استاد ادب نه ساتي نه دا څه وایي چې دا څه وایي چې دا وایي ليس بمؤمن ولا كافر ليس بمؤمن ولا كافر لا تکرار شروع کړ فطرده الحسن حسن بصری و بیړل او چې زره د جمعه په همړه کې دی باندې نه چې کومه کېده د اهل سنت والجماعت ته ځکه دوه مسلمانه په معتزله اعتزال من جدای استاد و پر اول منډه ورکړه جدا کړ ځکه دوه ته معتزله وای یا معتزله څه کوي چې دوه ویلا واصل ابن عطا ویلا چې ان اعتزلت مجلس الحسن ما دي حسن بصری مجلس پرېښ چې تاسو ملګری معتزله وته وي ځکه معتزله وته وای بهرحال حسن بصری په دربار کې دا جواب وکړ چې کوم ځای مرتکب دي ګناهو کبیره وي دا نه مؤمن نه کافر ده دا بدعت قائم په باب دی کې ځکه چې حدیث جماعت صحابه
په دې چلے دلاله چې لا اله الا الله عقیده صحیح بس دا ایمان وال عمل کا فاسدو ټیک ته کامل مؤمن نه ده لیکن نفس مؤمن ده په فساد العمل سره د ایمان نه نوځي اگر کوم فاسق ورته وایي فاسق ټول ورته وایي فاسق معنا خرج عن طاعت الله دا د خدای طاعت نه وته ځکه عمل فاسد نیک عمل فاسد نو فاسق اتفاقی د معتزله ورته فاسق ده خوارج ورته فاسق ده اهل سنت وایي فاسق ده فاسق په اتفاق تا دینه بعد اختلاف تا چې مؤمن ده کنه ده یو یا کافر ده کنه ده وا فاسق اتفاقی د اهل سنت وایي فاسق ده ا مؤمن ده ایمان نه ده وتله کافر نه ده دا اهل سنت ویله اصل دی اهل سنت دا ده ایمان نفس تصدیق بالله ته وایي په ضرورت د دین باندې صحیح یقین قائموي اقرار شرط عمل جز نه ده د ایمان عمل مزینات نه ده دا ایمان ته تزیین ورکه ایمان پر وفادار ده یعنی څه معنا یعنی ایمان سره وفا کوي په دې معنی چې ایمان محفوظ ساتي ځکه چې عمل دی نه کې به ولته ایمان محفوظي جوړ نو عمل حیثیت د رکنیت نه ده بلکې عمل حیثیت تزیین د حسن ده انور ایمان صرف یقین نه عبارت تک په ضرورت د دین باندې اقرار شرط دا اصل دی اهل سنت دا کدا عمل نو کو او تزیین ختم کړ یعنی کمال ختم کړ نو فاسق خرج عن طاعت الله انور ایمان پر علی خود پاتله معتزله او دا اصل او وايي چې اصلي ایمان درې اجزاونه مرکب ده تصدیق یقین ده عمل ده صالح چې کوم فرایض او واجبات دي او ځانګړي اقرار دا مجموع ایمان ده په انتفاع د هر جز سره ایمان منتفي کېږي نو چې دا عمل منتفي کېږي جز منتفي ده په انتفاع د جز کل منتفي ده ایمان ختم او کافر نه ده ولې نه ده ځکه کفر ادم د ایمان ته نه وایي بلکې کفر ادم د یقین او تصدیق ته وایي د تصدیق خو یې پاک او کنه یقین خو صرف دا و چې عمل خراب کړ نو عمل یقین اقرار درې اجزاو چې عمل خراب کې انتفاع دي سره کل منتفي ده ایمان منتفي ده په انتفاع دي سره او کافر ځکه مور نه وته چې کفر مور ادم د تصدیق ته وایي کفر ادم د ایمان ته نه وایي نو ایمان منتفي ده کفر کې نه داخل خوارج او اصل ده چې هم دا څه وایي ایمان مرکب د درې اجزاونه او چې وسري عمل منتفي کړ ونای وکړه نو ادم دی ایماندار ہے ځکه انتفاع د جرم مسلې نه انتفاع د کله د کافر هو ولې ځکه کفر ادم دی ایمان ته وایي نو ایمان هي منتفي څه وایي دا چې معتزلی او د داسې وکړه چې ليس بمؤمن ولا کافر مؤمن نه ده ولې چې عمل منتفي کړ نو کل منتفي سي ایمان کافر نه ده ځکه کفر ادم دی تصدیق ته وایي تصدیق وایي دا نو بدعت قائم په باب د عقایدو کې دا څه صحابو نه چیرته روایت نو دا څه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په سنت کې چیرته نشته څه کوي وذالک داخل ذکر رئیس دی واصل نتا اتصل جدا څه مسجد حسن بصری رحمه الله یقرر دا خبره په ذکر کوله چې ان من يتقبل كبيره چې ځان سره واخته ګناه کبیره ليس بمؤمن ولا کافر دا مؤمن ولا کافر نه ويثبت المنزله بين المنزلتين ایو منزله ثابته ولد دو درجو من یو درجه الايمان یو درجه الكفر دا قال الحسن حسن ویلا قد يتزل عن ادمون جلات فاقیده کې وسم المعتزله ځکه دوه مسمات په معتزله او شجي اوس معترض وای چې منزله بین المنزلتين مراد اعراتی ام منزلتين مراد جنت جانمی یعنی دو منزله منی بین المنزلتين جنت جانم من کې منزله منی چې اعراف تا نو اعراف والی سنت منی بعض مشایخ ته اعراف قائل دي دوی منی بدا دو معتزله ولې جوړای چې منزله مراد منزله بین المنزلتين نه ده هوا بین الجنه والنار منزله نه بلکې بین الايمان والكفر دا اوس په دې باندې یو بل سوال ده